آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زما عزت مندو اللہ جل شانو ارشاد فرمایا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ایمان والو تاسو اللہ نہ ویریږئ، فرائض واجبات بصدق و اخلاص ادا کئ او د گناهونو نه ځان وساتئ. تقوا د دو خبرو نامه ده چې کوم فرایض واجبات د الله تعالی د طرفه بندگانو په ذمه لګېدلي دي، هغه په صدق سره یعنی شریعت مطابق سنت مطابق او په اخلاص سره ادا شي. او نمبر 2 د هر قسمه باطینی او ظاهری حقوق الله حقوق العباد او گناهونو نه ځان وساتي. دې دوه خبرو ته تقوا ویل کېږي. الله پاک ارشاد فرمایي ای ایمان والو تاسو تقوا اختیار کړئ، یعنی فرایض واجبات په اخلاص ادا کړئ او د گناهونو نه ځان وساتئ. طریقه څه ده؟ وکونوا مع الصادقین، تاسو صادقین سره تعلق قائم کړئ، نیک مجلس سره، اولیاء سره، علماء سره، صلحاء سره، بزرگان دین سره، نیک مجلس سره، نیک جماعت سره تعلق قائم کړئ. دی سره ناسته پاسته وکړي، دی برکت سره وتاسو باندې د تقوا او د نیکه اثرات راشي او تقوا او نیکی به تاسو د مزاج حصہ جوړ شي. کونوا مع الصادقین دا طریقه ده، دا د دې عمل د دې مقصد د حاصلولو طریقه کار دی. قرآن پاک دا مزاج دی چې کله یو حکم ورکړي طریقه مخی، تقوا حکم مونږ تاسو ته راکو طریقه را تخی. او دا دل بالکل فطری خبره ده. د دنیا څومره کسی کا تاری دی هغه کې د ماحول اثر دی. ماحول اثر د ماحول په نتیجه کې یو سیز قابو کیږي. ور څومره داسې کورو نشته چې هغه کې پلار نکنه عالمان را روان دي، خو بیا خپل بچي هغه عالم خپل بچي چې د مدرسې ته استي، حالانکه علم خو د کور سیز دی، پلار نکنه عالم را روان دي بیا مدرسې ته استي، ځکه چې ماحول دی. ماحول کې باغ دین زده کوي. د مدرسې ماحول کې پلار تر ماما ټول حافظان دي، خو خپل بچی باندې حفظ کوي، مدرسې ته استي. ماحول یو غټ ډاکټر جوړ شي، میډیکل کالج نه فارغ شي، هغه بیا هسپتال ماحول ته ډاکټرانو ماحول ته ځي، هاوس جاب کوي، پریکټس کوي، دغه په نتیجه کې هغه ته خپل فن کې مهارت حاصلېږي. تقوا هم داسې ده چې د تقوا د پاره د تقوا والا ماحول، نیک مجلس، کونوا مع الصادقین. په دې وجه باندې د نیک مجلس، د نیک صحبت، د نیک مرګري او د نیکه د ماحول د شریعت په نظر کې ډېر غټ اهمیت دی چې دې سره نیکی پھیلاويږي، د نیکه بنیادونه مضبوطيږي. حدیث پاک کې دا مضمون اتق الله حيث ما كنت، ته الله نه ویریږه چې کوم ځای کې میې، پس مکه کې په فضا کې، په وطن کې کې په سفر کې، په کور کې کباره، د الله نه ویریږه، فرایض واجبات ادا کا او د ګناهونو نه ځان وساته. زما عزت مندو دا د قرآن پاک او د حدیث پاک پیغام دی او د عملی اسبابی دنیا کې د لپاره الله تعالی د نیک مجلس یو ذریعہ اجلا جوړه کړی ده چې هغه د نیک مجلس ذریعہ د درس قرآن پاک شکلی، درس حدیث پاک شکلی، د اولیاء او د بزرگانو ناسته پاستوي یا دعوت او تبلیغ مبارک ماحول او نسبت سره ځان تړلی، د سلسلو کې به سړی ځان شریکي او د تب د نیکه حصہ ملاوي. الله دې مټولو ته نصیب کړي. بیا خاص طور باندې په دې دور کې د بے پردګۍ، د عریانه، د فحاشه دور دی، د سوشل میډیا دور دی، ټیکنالوژي دور دی. هغه حساب سره د الله د نافرمانه، د دین د بیزاره سيزونه او اسباب زیات دي. په دې وجه باندې خاص طور باندې د گناهونو نه ځان ساتل دا انتهایی ضروری دی. د نیک سړي د پاره، د نیک جوړېدو د پاره د دې اسباب نه ځان ساتل انتهایی ضروری ده. او د دې خاص جدید میډیا تعلق هم غوګونو سره ده، سترګو سره ده. سترګو حفاظت، د غوګونو حفاظت،
او ورسره د جبه حفاظت، د لاس په حفاظت، د زړه حفاظت، د دې سونو مسله حفاظت کوي. الله نه بغواړي ذکر پابندي بکي، تلاوت قرآن پاک پابندي بکي، د رجوع ال الله د دعا اهتمام بکي، او په دې طریقه به ان شاء الله دا سفر طے کیږي. د تقوا د حاصلولو دا نصاب دی. زموږ د مجلس کې چونکه زموږ د حضرت شیخ العرب والعجم معزز مولانا شاه حکیم محمد اختر صاحب رحمت الله علیه خاص موضوع دا د الله معرفت محبت او د دې بس لازمی دویمه حصہ د ګناه نه ځان ساتل، او ګناه کې خاص طور باندې نظر حفاظت کول. ځکه د الله عشق او محبت چې ده دا د خاص جذباتو باندې حاصلېږي، د خاص جذبات سره قربان کی. نو کسله د نظر غلط استعمال کوي خدا نه خواسته، نو دته د الله معرفت نشي حاصلې دي. ځکه زړه تقسیم شو کنه، زړه بل طرف ته وړې دو، زړه الله ته متوجه کېدل وکارو، او زړه چې دی الله نه وړې دو بل طرف ته شو، مشرق ته شو، مغرب نه مشرق ته شو، بیا خدای الله معرفت نه حاصلېږي. په دې وجه باندې د نظر د حفاظت ته ټولو ګناهونو نه د ځان ساتلو مذاکره کیږي، تلقین کیږي، بار بار ترغیب د دې خبره کیږي، خاص طور باندې د نظر د حفاظت، د شهوانی ګناهونو نه ځان ساتلو، د سوشل میډیا نه ځان ساتل، او د بے پردګۍ نه ځان ساتل، سکول کالج دفتر کې بار ماحول کې سفر کې او پکور کوڅه کې د شری پردې ماحول جوړول او د شری پردې اهتمام کول، دا به تور خازه چې دا الله دې نه کې دې چیز کې سره مبتلا ای، نو د الله معرفت محبت نشي حاصلې ده. دا بالکل د الله د محبت ضد ده. د سره د نظر حفاظت نه کی په سجده کې به سر پروتي او د ذهن به ګنده سوچونه کوي، ندل دعا ته بلا سونه اوچتي، بیت الله شریف ته مخامخ به ولاړی، او د ځل کې به ګنده سوچونه، ځکه نظر حفاظت نه کوي. زړه بیچاره خو درو پردو کې ده، او پته نو پردو کې ده دنه استه غت څه پته راځي بار څه دي د سترګې چې ده زړه ته زهر چې ده لاندې منتقل کوي. نو باید د سترګو حفاظت، کومه شعبې سره د سړی تعلق دی پاکه شعبه کې د ټولو ګناهونو ځان ساتل، خاص طور باندې د سترګو ګناه ځان ساتل. تاسو یقینو ساتي چې کوم مرګري بار بازار ته راځي ضرورت د پاره، کاروباري مشغولیت وي یا دفتری مشغولیتونه وي، هسپتال سره دا ملازمت تعلق وي، هغه ته دا پته وي چې کوم کسان د حرمین شریفینو سفر چا کړی وي، په حرمین شریفینو کې د ټولي دنیا د مسلمانان الحمدلله رحمت دي. تاسو یقینو ساتي په مطاف کې، صفا مروه کې، او موسم حج کې، په عرفات مینا مزدلفه کې، تاسو یقینو ساتي چې بس سوې ما چې کتلې دي تلې دي هغه ته پته ده چې بعض اوقات حج سده عمل ته پاتې شي، حج عمل ته پاتې شي، د طواف دوران کې هغه رشوي او هغه بے پردګي وي کنه، ځکه چې د دین د منځ او د دس د مسایل نه سم غفلت ته. نو حج خو چرته عمر کې اوزل له عمر خو خال کس کوي، دا غسه احکام هم پته نه وي. زنانه په دې خبره باندې مطمئنی چې حج کې پرده نه وي، حج کې پرده نشي کېده، حالانکه د پردې او د حج سره تضاد نشته ده. غرض دا چې دین ولرواله لا علمي وي، اجنبیت وي. په دې وجه باندې تاسو یقین ساتئ چې حرمین شریفین مبارک سفر کې هم سړی د ګټې نه زیات تاوان کوي، بلکې بعض بشران او بزرگان خوې چې د نظر صرف د حرمین شریفین کې د نظر حفاظت وکا ستا ان شاء الله تعالی د حرمین او انوار به کور ته وړل شي. او که حج کې د نظر حفاظت نه کو، اگر چې تا ډېر نفلونه وکړه، خساره خطر ده. په دې وجه باندې زما عزتمندو د دې خبره مشغول دي، او دا خبره صرف یو ځوانانو د پاره نه ده، بوډاګانو سپینګیرو لم ده. نن نسل کاله گویا کې سل کاله مخکې حضرت تھانوی رحمت الله بیانو فرمایلو، او بیان نه پس یو بوډا سړی راغو او ورته چې حضرت تاسو سره مشوره کوم، یو خبره ده لوایا. حضرت د بدنظره مضمون بیان کړو. حضرت ته وایي بوډا سړی دی، نن نسل کاله مخکې نه ټلیفون او نه سر ټي وي او نه وی سي آر او سوشل میډیا خو پیدا شوی هم نه و.
چې حضرت تا دا کوم مضمون بیان کو د نظر حفاظت زد نظر غل معنا بد نظری کی بوډا سپینګره د سيزونم داسي چې وخت تیرېدو سره عمر په خېدو سره د سيزونم پخېږي څنګه خادتونه پخېږي تاسو د خراب عادتونه پخېږي الله دې مستد په دیو جمانه زما عزت مندو د تقوا طهارت بذات مونږ تم ضرورت ده او دې سره سره زمون نسل تم ضرورت ده چې ما ته تقوا سره وخت تیرو د دې نقد اثر به زما واست په اولاد باندې په کور باندې په خاندان باندې په شاګردانو باندې په ماحول باندې د دې نقد اثر د عملی پیغام دی عملی تبلیغ دی دا او د شریعت زه حکم هم داري قو انفسکم اول خپل ځان بچکا نو په دې نسبت سره دا اشعارم دي ابل جمم ویل شي او نن بیا وایو ځکه چې ډېر مفید دی ما ته خو ډېره فایده وشو او مرګرم مو ډېره فایده وشو پرون الله کې دارلوم کې هم الحمدلله دا اشعار مونږ اوریدلی ډېره فایده کړې او د دې دور د زهر او تریاق دی دا الله زموږ د ټولو لپاره تریاق کی او الله زموږ ساسو حفاظت فرمایي हम ढूंढते मौला को है और पाके रहेंगे हम ढूंढते मौला को है और पाके रहेंगे मौला के रहेंगे माशाअल्लाह हम ढूंढते मौला को है और मौला के पाके रहेंगे munga مولا تلاش کو ढूंढنا माना تلاش करना munga مولا تلاش کو او پاک रहेंगे انشاءاللہ پاک रहेंगे مونږ انشاءاللہ مولا ته رسو دا داوا نه ده دا الله تعالی د ارشاد تعمیل ده ويهدي الیه من اناب الله تعالی فرمایي چې الله تعالی هدایت ورکوي هغه چاته سو الله ته متوجي کیږي نو سره د الله کور ته قدم اخلي او د دین ذکر له قدم اخلي د الله معرفت د کول له قدم اخلي د خپل کور نه دا ډونه نه تلاش ته کنه دا انابت ته کنه د دې انابت په برکت سره ان شاء الله الله تعالی به موږ ته هدایت راکړي ان خپل ذات علی سره تعلق برا نصیب کړي زمو زرونه د الله معرفت نصیب کیږي د الله محبت به نصیب کیږي تقوا به نصیب کیږي د آخرت فکر به نصیب کیږي ان شاء الله پاک रहेंगे د دنیا بے شمار طالبان ناکام او نامراد دي د الله یو طالب هم نامراد نه دی د دنیا بے شمار طالبان د ډاکټر د انجینیر د ساينس او د څومره کیسو طالبان وی زبدا کوم هغه مطلب حاصلې دون مخکې مرشي یا اون رسی یا مثلا ډاکټر هم شي خو جاب ملو نشي ورته انجینیر هم شي جاب ملو نشي نو خوند خو وانه خستو کنه لکون روپے په ډاکټر باندې لګولې او جاب نه ملويږي پرایویټ پریکټس کوي انجینیر شو مگر جاب ملو نشو پی ایچ ڈی وکړه خو جاب ملو نشو او د الله یو طالب هم ناکام نه دی د الله یو طالب هم نامراد نه دی من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله حتى يرجع سو د علم په طلب کې وته د الله په لار کې دی تر څو پر واپس نه راغله د الله په لار کې دی د الله رحمت د سره دی د الله کرم د سره دی ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله سوچ الله د لپاره هجرت کې کور نه وته او بیا د مرګ راغو فقد وقع اجره على الله د اجر په الله باندې کرشو د الله یو طالبم عزتمندو انا کاما نامرادا نه ده او د دنیا بے شمار طالبان ناکام او نامراد دي نو हम ढूंढते मौला को है और पाके रहेंगे इंशाअल्लाह हम मौला के थे मौला के हैं और मौला के रहेंगे सही ده کنه इंशाअल्लाह
اگر جنت خو نیک عمل خو مثلا 80 کاله 80 کاله 100 کاله ده مثلا نیک عمل او جنت ابد الاباد ده نو څه د عقل تقاضا سره چې 80 کاله نیک عمل ده خو 80 کالو جنت پکار ده انا د 100 کالو نیک عمل ده د 100 کالو جنت پکار ده دا څنګه عجیب خبره ده چې عمل چې د 80 کاله ده 80 کاله ده 100 کاله ده 80 کاله ده او جنت ابد الاباد ده بلکې بعض دهریه د اعتراض هم کوي چیرې یو سړی کافری ناغه کفر 80 کاله ده 80 کاله ده 100 کاله کفر ده همیشه جهنم ولې ده 100 کالو کفر ده 100 کالو سزا ولا د جهنم ورکړې شي همیشه جهنم خالدین فیها ابدا دا خو د عقل د انصاف خلاف ده دغه جواب ده چې مسلمان ته کوم همیشه جنت ملاويږي د نیت د برکت ملاويږي ځکه د نیت داده کزه په زرګهاو کاله جندې مذهب عبادت کوم مذهب الله کوم مذهب د الله اطاعت کوم د الله نافرمانه بزان ساتم په نیت باندې او کافر ذهن او نیت داده کده زر کاله جندې د کفر کوي نو کافر ته داغه د نیت مطابق جهنم ملاويږي او مؤمن ته داغه نیت مطابق جنت ملاويږي نو مولا کے تھے مولا کے ہیں اور مولا کے رہیں گے دنیکه طالبان وو او یو او انشاءاللہ ہمیشہ بم یو د گناہ نه ځان ساتلو بم او سم ځان ساتو آئنده بم ځان ساتو مولا کے تھے مولا کے ہیں مولا کے رہیں گے صحیح ده کنه بھائی ہاں وای دوبارہ وای ہاں بیا ہوا ہے ہم ڈھونڈتے مولا کو ہے اور پا کے رہیں گے سره نظر حفاظت کوي دے الله تعالی شکي الله په تلاش کې دے نظر حفاظت کوي نو د الله وعده ده چې د تبزد ایمان مټاس حلاوت ورکوما او د ته نصیب شو د زړه د دې خبره گواہی ورګي چې ماته د الله رحمت او د الله کرم متوجي دي الله ورته ملو شو کنه د ایمان حلاوت ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبی الله پاک فرمایي داسې مټاس خوږواله بدت ورکم چې داغي خوږواله د پزړه کې بیا مومي الله ملو شو کنه دته د عبادت حلاوت د عبادت ذوق او د عبادت مزاج او د عبادت توفیق ملاويږي دا دته الله ملو دی کنه دا د ګناه نزان ساتي او د غلط کار نزان ساتي غلط ماحول نزان ساتي دا د الله توفیق دی کنه د غلط پیسې نه حرام پیسې نه او د حرام ګټې نزان ساتي دا د توفیق دی کنه د الله ملو دی کنه دا د الله کرم دی ډېر شکر ادا کی بده باندې جی بیا وایا تو تمو ورسره وایو تا مونږ ټول ورسره وایو بیا وایا ढूंढते मौला को है और पाके रहेंगे हम ढूंढते मौला को है और पाके रहेंगे मौला के थे मौला के मौला के रहेंगे माशाअल्लाह अल्लाह दे मुठोल ته नसीब की हाँ जी मखके مولا او لیلا په دو جنگونه دي ټول دنیا هم په دې باندې ده
یا د مولا عاشقان دي یا د لیلا عاشقان دي ټول دنیا هم دی وخوړه لیلا وخوړه یا مولا راخکله ځان ته انا حضرت والا رحمت الله فارسی شعر دی فرق در مجنون و در من ای مگر فرق در مجنون و در من ای مگر مجنون و ما کې څه فرق دی حضرت رحمت الله فرم مجنون و ما کې څه فرق دی او بلیلا من بمولا در بدر لیلا پس در بدر دی او زه مولا پس در بدر یم فارسی شعر دی سو اسانه فارسی ده فرق در مجنون و در من مجنون و در من مانا ز ما کی او مجنون کی څه فرق دی او بلیلا من بمولا در بدر هغه لیلا پس در بدر دی ز مولا پس در بدر ما او دا ټول مولا د پر راغلی دی کم ځای نه راغلی دی ماشاءالله ام حاجی صاحب مردان راغلی دی قاری صاحب 400 راغلی دی دا باړی خیبر ایجنسیان راغلی دی دا هنګون راغلی دی دا دو کسان هغه درین راغلی دی دا نور مرګری پته نه کم ځای راغلی دی ماشاءالله الله دې قبول کی دا در پدر کی دل دی کنه در پدر او بلیلا من بمولا در بدر دا در بدر سم سلیس استعمال شوی دی زلپ یخیږي در پدر او بلیلا من بمولا در بدر تبلیغ والام بستر بس در پدر دی کنه مولا بس در پدر دی مجاهدین هم د مولا د رضا د بار در پدر دی طلبه او څومره چې د دین مهنت کوونکي د مولا د بار در پدر دی ادا ویل شي چې فرق در مجنون و در من ای مگر لیلا و مجنون کی او ما کې څه فرق دی او بلیلا من بمولا در بدر هغه لیلا پس در بدر دی او مونږ مولا پس در بدر یو الله دې کی او الله دې قبول کی دا داوا نه ده دا داوا نه شو توبه خدای دا د نعمت مذاکره ده چې د نعمت احساس مونږ ته وشي چې د عظیم نعمت الله را کړی دی دین د بار کور نه به کور شو دین د بار قدم د کور نه بار راوت دین بار نه درهم او ریال د بار نه اگر چې حلال مزدوری غم او عبادت ته خدا حقیقی عبادت ته اب بالواسطه عبادت دا برای راست عبادت ته دا برای راست الله غختل دی دا الله چاحت الله پزله باندې غختل دی د دې قیمت خو زمک اسمان نشي پورا کوله د دې طلب قیمت یې زمک اسمان نشي و پورا کوله ځکه چې زمک اسمان فانی دي او دا الله جل شانو طلب او د دې عوض دا فانی نه دی دا خو باقی دی الله باقی دی دا الله طلبم باقی دی او دنیا فانی ده د دنیا طلبم فانی دی نو زمک اسمان نور سپوږمۍ کهکشاګانې او نظام شمسی چې د دې قدر د دې قیمت نشي ادا کوله ځکه چې د هر څه فانی دي او الله باقی دی ما عندکم ينفد وما عند الله باق سچ تاسو سره دي هغه فانی دي او سچ الله سره دي باقی دي نو چې کوم کار د الله د رضا د پاره شو باقی شو اخو همیشه د پاره پاتې شو دغه اجر همیشه ده او دنیا خو عارضی ده بچ کله اذا زلزلت الارض زلزالها کله چې زلزلہ راشي اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت اسمان نو غرزيږي او نور به نور شي ستوري به نور شي ختم شو بس او د الله پاک نامه ده همیشه ده ما عندكم ينفد وما عند الله باق كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام هر چیز فانی دی او د الله ذات د الله صفات او د الله د نامې د پر کم کار شوی هغه باقی دی لیلا نہ رہی عاشق لیلا نہ رہیں گے نہ لیلا بادشی نہ عاشق لیلا بادشی نہ نسل کا لمخ کی سمر انسانانو سمر ځوانانو سمر خسته خلق بو خونن سوک نامه هم نه پیجنی نامه هم سوک نه اصحاب کهف سل کاله 300 کاله پس را ویښ شو کنه بازار ته کسوا سول چې روټه راوړه هغه چې هغه پیسې ورکی هوټل والا هغه دا څه شه دی دا غوته څه شی د کم ځای نه راغی دا غلا دې کړی چرته هغه دکاندارانو د پته ولګی دا چې دا خو ته دغه عجیبه شیزونه وروړي دي بادشاه له بوتو چې دا هلکه ته څوک یې وایي زه د دې ښار اوسېدونکی یم د کومې محلې پلار څه نامه ده پلار نامه ورته واغوسته محلې څوک نه پېژنده بیا بیت المال کې تخته پرته 300 کاله مخکې کسان روکي دا هغه کسان دي
نامې ملو کې نامې همغه وي د کومې محلې نامه اخېسته هغه محله کې چا نه پېژنده د پلار نامه اخېسته پلار یې چا نه پېژند داسې مونږ تاسې هم یو 100 کاله پس به مونږ څوک نه پېژني زمونږ ستاسو مشران الله ټول دی وبخي الله دی وبخي ټول دی الله وبخي زمونږ ستاسو 100 کاله مخکې چې کوم نیکونه او غور نیکونه هغې څوک نه پېژني کوس چاته نامه والې نه پېژني حالانکه د دې ځمکو مالکانو د دې کورونو مالکانو او دا زمینداری وي او دا خاني و او دا نامه جامع و څوک نه پېژني بنام و نشان قبرونه د قبرونو هم پته نه لګي د دیره کې بعض وخت قبر باندې لار جوړه شوي قبر باندې لار جوړول جایز نه دي خو دومره څوک ني چې خاوره برابره کړي او دا لار اخوا کړي دومره څوک ني مطلب بنام و نشان قبر دی مونږ هم تاسو بنام و نشان کېدو والا یو الله دې ایمان نصیب کړي نو پکار دی چې داسې مقصود ځان له جوړ کړو چې همیشه یې لیلا خو ډېر زر فنا کېدو والا ده مردارېدو والا ده بدبوداره لیلا نو لیلا باندې زړه دل و جان قربان نه کو مولا باندې دل و جان قربان کو مولا همیشه ده لہذا ته به همیشه پاتې شي ستا نامه به انشاءالله همیشه پاتې شي صحابه زموږ زړونو کې ژوندي دي که نه دي او انبیاء علیهم السلام اهل بیت زمون بزرگان تابعین تبع تابعین ائمه مجتهدین شهدا علما خطبا زمون زړونو کې ژوندي دي الحمدلله مونږ ول دعاګانې کوو خدای ټول د دین خادمانو بخي خدای زمو مشرانو بخي او استادانو بخي دا ولې کو دعا ځکه چې په الله باندې قربانو مې عزت مندو کمو تام دا غواړو چې مو تام باقی پاتې شو دا غي صرف یو لار ده چې مولا سره تعلق قائم کو مولا او لیلا پریدو لیلا د جیداد لیلا ده د منصب لیلا ده د دولت لیلا ده د انسانانو لیلاګانې دي دا پریږدو دا فانی دي ختمېدو والا دي که دا لیلا مړه شوه یو شپه هم ورسره څوک په قبر سره نشي کولی سره محبوب رشتہ داران لاړه الله دې ټولو بخي څوک ورسره شپه کولی شي او که شپه وکړي نو صف هغه ته څه فایده رسېدی شي الله دې خاورو کې دی که خاورو ته ورکوم شي نو څه نشي کولی خبرې نشي کولی لیکن مولا هر ځای کې وهو معکم اینما کنتم والله بما تعملون بصیر علم یعلم بان الله یرا الله ګوري هر ځای کې تا سره دی اوس درا سره دی قبر کې را سره دی آخرت کې دی هغه پیدا کړي او هغه رزق را کوي هغه سارا کوي دا موږ له ګردې را کړي دي دل دماغ را کړي دي سترګې را کړي دي نامه جامع را کړي دا مور بلار را کړي دي اولاد را کړي دي واه سبحان الله سبحان نعمتونه را کړي دي اوس دا محسن عظیم الشان رب سره بریګ دي او په لیلا مردار باندې ځان قرباني دا بے وفا دی کنه دی دا بے وفا دی کنه دی دی بے وفایانه قران پاک او حدیث پاک مونږ بچ کئ دی بے وفایانه الله مونږ بچ کئ حقیقت ته متوجه کئ لیلا نہ رہی عاشق لیلا نہ رہیں گے اور عاشق صدا مولا کے ہے وہ ہاں پڑھو لیلا نہ رہی عاشق لیلا نہ رہیں گے لیلا نہ رہی عاشق لیلا نہ رہیں گے لیکن صدا عاشق جو ہے مولا کے رہیں گے لیکن صدا عاشق جو ہے مولا کے رہیں گے مولا عاشقان به همیشه او د لیلا عاشقان نه لیلا پاتې شو نه عاشقان پاتې شو او مولا هم همیشه ده او د مولا عاشقان او طالبان هم همیشه زبردست سودا ده کنه ده دې سودا خریداری بکار ده کنه یار ها نه بھائی څوک سوداګر دي ده الله دې مونږ ټول سوداګران کې ده عظیمي سودا چې نسل در نسل سیراب شي نسل در نسل دا خیر به ان شاء الله منتقل کیږي که موت دا سودا وکا د مولا سودا او د لیلا سوداګانو نزانو ساتو د لیلا سوداګانو نزانو ساتو لعنت په خلق وري فرعون کله تباشو کنه فرعون 16 लाख فوج سره نو قران په تفسیر کوي فما بکت علیهم السماء والارض نه په اسمانو جړل نه په زمکه جړل
فرعون باندې نه اسمان وجړل نه پزمکه وجړل. دی آیات لاندې جلالین شریف حدیث ذکر کوي چې کله مؤمن سره وفات شي هغه باندې اسمانم جاړي زمکم جاړي. قسمت اپنی اپنی ہے، نصیب اپنا اپنا. فرعون باندې او د فرعون ہونے کردار والا چسو کی هغه باندې نه اسمان جړا کوي نه پزمکه جړا کوي، او مؤمن باندې زمکم جاړي اسمانم جاړي. زمکه هغه ځای نه جاړي چې کوم ځای کې هغه سجدي کول عبادت کولو، او د اسمان هغه دروازې جاړي چې کوم باندې د نیک اعمال بخته او رزق په فیصله براتلي، هغه دروازې ورپسې جاړي. د مولا د عاشقانو قدر دې کنه دی وای، پر تپاک استقبال دې کنه دی وای، پر جوش استقبال دې کنه دی. تتنزل عليهم الملائکه، د مرګ وخت په فرشتي نازلېږي. چا باندې؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. څوک چې الله باندې عاشقي، الله سره محبت وي، الله باندې ایمان وي، او بیا د ایمان تقاضې مطابق استقامت سره ژوند تیرږي. سبحان الله، د مرګ وخت هغه پروتوکول ملاويږي. پروتوکول تتنزل عليهم الملائکه، ملائکه اور باندې نازلېږي. سبحان الله، استقبال کوي. تتلقاهم الملائکه، مریش فرشتي استقبال کوي. نو د مولا عاشقان چې ده په فائدہ کې دي کنه دي؟ یقینا فائدہ کې دي. الله دې موږ ټول ته دا فائدہ را نصیب کړي. ها وای مالک تو جو دغه وای کنه دا رسنه وای لیلا نرہی عاشق لیلا نرہے لیلا نرہی عاشق لیلا نرہے لیکن صدا عاشق جو ہے مولا کے رہیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ وای کنه یار. دا مضمون که چا داسې ساده سړی وریدو کنه چې دا توبه جمعات کې کومې خبرې کوي، دا خو موږ ځین ساده سره خبره کوي کنه. یا دې کې دا څوک ملمه راغلی وي چې توبه توبه خدا دا کومې خبرې جمعات کې کوي. دا خبرې خلک جمعات کې کوي. قرآن پاک کې هم د بوتانو خبرې شوي دي کنه. بوتانو دا د بوتانو خبرې دي کنه، مجازي بوتان دي. دا د بوتان د ماتولو خبرې دي کنه. د بوتان عبادت مکوئ، بوتانو پسې مګرځئ، بوتانو ته سجدې مکوئ، الله ته سجده وکړئ. د قرآن پاک مضمون دی کنه. نو دلته کې دا د لیلا نه مونږه خپل زړونه چې دی هغه اړو مولا ته متوجه کوو. د قرآن پاک مضمون دی دا. او دا هر پلار له پکار چې خپل زوی ته ووایي، هر مشر له پکار چې خپل کشر ته ووایي، هر استاد له پکار چې خپل شاګرد ته ووایي. دا څوک به وینو؟ اخبار راواله خودکشی دي، ځان شوټ کول دي. همدې عاشق نامرادي، عشق نامراد په نتیجه کې عشق نامراد، عشق نامراد د دې مجاز په نتیجه کې ځان شوټ کوي، ځان وجني. الله دې مساتي، الله دې مساتي. حرام مرګ باندې یونیورسيټو کې په کالجونو کې پڑھا لکھا طبقه، هائی کوالیفیکیشن، پی ایچ ڈی، ایم فل، څومره غټ کوالیفیکیشن دی، لکونه پیو لګي، او دې ځان شوټ کوي. ولې شوټ کوي؟ د غلط سلط تعلقاتو په نتیجه کې. یا آئس کی دا منا بلال ویل چې کراچۍ کې سکولونو سرویشه او لیول 44% سټوډنټان چې د آئس کی هغه بل سکول کې تبصره کوله چې بھئی 44 اوس پاتې نه دی، 50 نم خبر اورېدلې ده. او اخبارونه هم دا خبره کوي او خلک هم دا وایي چې ټول نه غټ کاروبار د آیس او د چرسو په یونیورسيټي کې وي. ولې یار؟ ځکه دا غلط سلط تعلقات دي، چین نه ملاویږي، سکون نه ملاویږي، لہذا په چرسو باندې خپل سکون حاصلوي. چرسو باندې الله دې حفاظت فرمایي. ها چې دغه یونیورسيټي کې، دغه کالج کې، میډیکل کالج کې، انجینیرینګ کالج کې، اګریکلچر یونیورسيټي کې اهل الله سره تعلق وي، دعوت سره تعلق وي، علماء سره تعلق وي، درس قرآن پاک، درس حدیث پاک سره تعلق وي، مبارک او سنت مطابق سلسلو سره تعلق وي، هغه ټول مخلوق بچ دی، هغه ټول حضرات بچ دي. ورنه دلته یونیورسيټي والا کسان ناست دي، کالج والا کسان ناست دي.
ذمہ دار کسان دلته ناست دي. دا خبر داسې ده کنه ده بھائی؟ نو بھائی نظر حفاظت وکړو بھائی، خپل سترګو حفاظت وکړو، په سکول کې، کالج کې، یونیورسيټي کې او په خپل کور کې د شری پردې ماحول جوړ کو او سوشل میډیا غلط استعمال نه کو، ټچ موبایل غلط استعمال نه کو بھائی. داسې یاران دوستان نه ځان وساتو چې کوم یاران دوستان داسې غلط کارونه کوي. غلط یار بد بدتر بود از مار بد. مولانا روم رحمت الله فرمایي چې بدعمل یار دوست چې دی دا د زهريله مار نه زیات خطرناک دی. زهريله مار الله دې مساتي، دوړو دې الله دې مساتي حفاظت فرمایي. خو زهريله مار نه وسره مړ شي کنه، مرګ نه پس نه شي کېږي، مرګ نه پس د مار څه اثر نشته لري، ختم شو. خو زهريله د بدعمل یار چې دی دا غچغي قیامت کې بوري دیش. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، دی بوي چې کاش ما فلان کی سړي سره یارانه نه کوله. لقد اضلني عن الذکر بعد اذ جاءني، نصیحت نه پس، قران نه پس ز گمراه کما، توحید نه پس گمراه کما. وکانه الشیطان للانسان خذولا، او دا شیطان چې د انسان د پاره په مقبانه بیار مددگار پر خودو والده. د بدعمل یار چغه چې د قیامت پر د مورید شي، او د زهريله مار اثر صرف مرګ پورې دی. الله دې مساتي، الله دې مساتي. معلومه دا شو چې بدعمل مجلس، بدعمل یار دوست، بدعمل ناستا پاستا دا انتهایی خطرناک ده، هم عقیدی له او هم عمل له. څومره شیزونه داسي چې یارانه دوستانه کې سره په غلطو باندې وړي. لہذا د خپل ماحول مونږه حفاظت وکړو، د خپل نظر حفاظت وکړو، د خپل اخلاق او د خپل ایمان حفاظت وکړو، د خپل صحت حفاظت وکړو، د خپل گرد و پیش حفاظت وکړو. او دا عمل دا صرف ذات د پاره، اول ذات دی، بیا خپل رونه دي، خويندې دي، خپل کشران دي، خپل خاندان افراد دي. خو انفسکم و اهلیکم نارا، ځانونم بچ کی، خپل اهل او عیال او خپل کشران خاندانونم بچ کی. الله دې موږ تاسو نصیب کی. دوباره وای لیلا نہ رہی عاشق، لیلا نہ رہیں گے، لیلا نہ رہی عاشق، لیلا نہ رہیں گے. لیکن سدا عاشق جو ہے مولا کے رہیں گے، لیکن سدا عاشق جو ہے مولا. سدا مانا ہمیشہ، عاشق مانا عاشق، مولا مانا مولا. لیکن سدا عاشق جو ہے مولا کے رہیں گے. د مولا جل شانه عاشقان به همیشه وي. کمر مړم شي دغه خدمات او دغه نیکه به جاری وي ان شاء الله. ځکه مولا باندې ځان تر کړی کنه چې کم پیدا کړی دی مغه باندې ځان قربان کړی دی. اهل دل آکس کې دل رامی دهد، حضرت رحمت الله شعر دی چې اهل دل د اهل دل ولې وي زړه والا. نو زړه خو د خرم وي، زړه خو د ماشیم وي، زړه خو د مچم وي. د اهل دل ته اهل دل ولې وي زړه والا. اولیاء الله ته اهل دل وي ځکه ورته اهل دل وي چې زړه چا پیدا کړی دی نو د اولیاء د ازلم په ذات قربان کو چې چا ول زړه ور کړی دی، ځکه ورته اهل دل وي. نو حضرت فارسی شعر کی تعریف کړی دی، اهل دل آنکس کې دل رامی دهد، اهل دل آنکس کې دل رامی دهد، دل دهد اورا کې دل رامی دهد. اهل دل هغه چاته وای چې زړه ور کوي، چاله زړه ور کوي، چا چې زړه پیدا کړی د مغل زړه ور کوي. د زړه محبت، د زړه تعلق، د زړه جذبات، احساسات او مغه ذات ته متوجه کوي چې کم ذات د مور په ګیډه کې زړه جوړ کړی دی. زړه الله جوړ کړی دی، د زړه ساخت او د زړه کارکردګي الله برابرای. او دا بنده بے وفا دا زړه په بلچا قرباني، دا بے وفا دی کنه دی؟ بے وفا دا ټکم کم دی، دا مجرم دی، سخت مجرم دی چې دا زړه چې دی را لی او د الله نه علاوه په غیر الله قرباني. که دا زړه دا ولونه الله بند کی بیا کم یو لیلا براشي دا ولونه بکولو کی، کم یو طاقت براشي دا ولونه کولو کی. غیر الله کې دا طاقت شته چې زړه ولونه الله بند کی او دې بیا کولو کی. کم رب زړه پیدا کړی دی او د کب رب په اختیار کې د زړه والونه هم دي، نو د زړه په هغه نه قربانه په غیر الله قربانه، په لیلاګانو ناجایز او حرام تعلقاتو باندې قربانه. او دغه رب هم سکندونو کې د زړه بند کی،
بیا بسې په سیکنډونو کې دا ګردې فیل کی بیا بسې په سیکنډونو کې دا وایټ او ریډ سیل کالا والا کی بیا بسې دا ډینګي څه ته دا وایټ سیل او ریډ سیل دا لا چا پیژندم نه چې وایټ سیل ریډ سیل څه شی دی ډینګي د وجه نه خلکو پیژن چې وایټ سیل او ریډ سیل هم څه شی دی د چا په اختیار کې دا وایټ سیل او ریډ سیل دی د چا په اختیار کې دا بلډ پریشر دی د چا په اختیار کې دا شوګر دی د چا په اختیار کې د زړه دړکن دی د چا په اختیار کې د ګردو کارکردګي ده ته ناراضه کې بد نظریه سره غلط تعلقات سره ناراضه کې نو که دا هر څه د فعل کې بیا دا هر څه جام کا بیا بسې الله دې نه کی الله دې دا صفاتونه زموږ تاسو حفاظت فرمای لہذا 100% الله ته متوجه کېدل پکار دي 100% الله راضي کول پکار دي 100% الله سره عشق او د محبت تعلق جوړول پکار دي اب څنګه جوړيږي اب ذکر سره جوړيږي اب تلاوت سره جوړيږي اب نیک ماحول سره جوړيږي اب دعا سره جوړيږي اب غلط نزان ساتلو سره جوړيږي چې نظر حفاظت وکړو د جبه حفاظت وکړو د زړه حفاظت وکړو د لاس په حفاظت وکړو مولوی صاحب تعالی خوب درځي ډېر وخت نه ودی او ته په نشانه ها ډېر لري ځان راځي دومره لري ځان راځي او مولوی صاحب دلته کې مو ته ودشي استاد څه خیال دی هغه باندې आवाज کول فرض دي کنه دي ما باندې هغه باندې او باړول چې دی او ما باندې فرض دي یا باچا صاحب کې ټافي مافي وروړي چیرمن صاحب هغه خپل خوب ورزي چیرمن صاحب خپل ودلې ورو دلته کې یو ظالمیو هغه ودو ما په आवाज او داس په وکړو ځکه زوړ مرګره دی ځاړه مرګور باندې خو سړی دغه کینه زوري اچي کنه نو څو ګورم چې تاسو ټول لاله مالې مټه ډبه وروړو مالدا پکې خوشاله کی وې زما واده شوه دی کنه مال مټي قبول ده خو زه आवाज معافي نشته ده आवाज بکوم زه که سودا را سره قبول ده خو ټیک ده اخلم مټي کني مټي واپس आवाज کومه ځکه زور مرګره دلته ما ته د شیر دا کم زین راځي یاره نو تاسو وایي ګندا چې کس باندې आवाज کول پکار دي کنه دي تاسو ټول وایي دا قومي اسمبلی ده متفقه بل صحیح ده کنه بیا ستا انتخابي نشان اسم کټ دی زموږ د چیرمن سے انتخابي نشان دی انتخاباتو کې کټو بیا کټ ورته سم کا چوپ ودشي خدا شیطانی اثر ہی کنه چې مجلس ختم شي سم نیویا دا په دې مجلس کې دا کسی کداري بیا سم نیوي نو به څنګه به مون عاشق مولا به څنګه جوړیږي بھائی الله تعالی عشق محبت به څنګه نصیب کیږي ذکر سره بھائی ذکر پابندی وکړو بھائی مسلسل نظام الاوقات جوړ کا کارډونه چاپ شو یار ما کار سے پرې د چاپ کدا کارډونه موږ کارډونه چاپ کړي خدای ته حسابي کارډ روزانه خپل حاضری سره لګي منځونو حاضری د ذکر حاضری تلاوت حاضری ټیک پورته کې تا ته هفته پس میش پس په خپل کارډ وای چې څومره ذاکر ته څومره د اعمال پابندي کوونکې ا کارډ ان شاء الله چاپ بشي انداز هفته چاپ شي یار نو ذکر پابندي زمونږ دا یو عیب دی الله دې حفاظت د ماشين ډک شو شاید چې موږ ذکر نه کوو یا لږ ذکر وکړو بیا پرېږدو لږ شانته څو ورځې پابندي کې بیا پرېږدو نه تسلسل سره څنګه چې روټه چای اوبه روزانه کو دا شان روزانه بنیاد باندې ذکرې تلاوت اهتمام وي دا شانته د دعا اهتمام وي او دا شانته ګناهونو ځان ساتلو فکرې فهرست جوړ کا سم ګناهونو کې زموږ مبتلا یم الله دې مو ساتي یو مثال وېما فهرست جوړ کا 100 200 500 او بیا وګوره چې کوم اسانه سره پرې خو دې شي هغه ته ټیک ووا هغه ګناه چې په اسانه سره پرې خو دې شي هیڅ قسم مشقت نشته ده هیڅ قسم خرچ هغه کې نشته فورن پرې دا
100 کې مثلا 30 ګناهونه داسي چې هغه آسانه سره پرې خدای شي فورن پرېږده نو 70 شوي د 70 د لپاره ترتیب جوړ کا برابر ہے 2 رکعات صلات حاجت شروع کا والا صلات توبه شروع کا همت نه کار والا مشوره وکا او په مزه انشاءالله الته کې ذکرم شروع ده تلاوتم شروع ده دعام شروع ده تدبیرم شروع ده انشاءالله تعالی یقینا کار وکیږي انشاءالله یقینا د الله رحمت متوجه کیږي الله فرمای ويهدي الیه من اناب الله هدایت ورکی هغه چاته سو الله ته متوجه کیږي ته الله ته متوجه الله نه غواړي ذکرم کې تلاوتم کې دعام کې همتم کار اخلي انشاءالله ولې بنه کامیابیږي یقینا کامیابی بستا خپې سپي انشاءالله خو مایوس نشي دي کې یو کامیاب حمله د شیطان دادا چې سړی ته ماضی یادې تا داسې کړی دي تا دا کار کړی دي سره مایوس شي نه بس یو ځل توبه وباسا خو اخلاص سره تفصیلی توبه وباسا الله ته جاړه ک جړه نه جړه شکل جوړ کا او بس بیا ګناه هیر کا بیا به ګناه نه یادې بیا هیر بم تذکر نه کې ز ګناګارم نه بس ختم الله فرمای ان الله يحب التوابين الله تعالی توبه کوونکو سره محبت ساتي او رسول الله فرمای صلی الله علیه وسلم التائب من الذنب كما لا ذنب له توبه کوونکو داسې پاکیږي د ګنا نه چې گویا کې دا د ګنا کړي نه ده بیا ته ولې ګناه ده ختم بس ختم اخلاص سره څوک توبه وباسي الله تعالی د فرشتو ما ګناه هېره کی زمکه هغه زینم ګناه هېره کی چې کوم زمکه باندې ګناه شوی ده هغه اندامونم ګناه هېره کی انسى الله الحفظه ذنوبه الله تعالی د فرشتو ما ګناه هېره کی ریکارډ بالکل صاف شي بیا ته ولې مایوس کېږي بیا ته ولې نا امید کېږي بیا ته ولې پریشان کېږي نو ګناه بنه یادې او د آینده ژوند لپاره منصوبه بندي وکا او حال فکر وکا په دې ترتیب سره ان شاء الله تعالی دا جهاز بوچتيږي ان شاء الله دا سفر و اسانيږي ان شاء الله او خاص طور باندې چې کوم دا مضمون بیانېږي د نظر حفاظت کم مرګره مدرسه کې وی جم بازار کې وی دکانداری وی ملازمت وی دفتر وی سکول کالج یونیورسيټي وی کم ځای کې وی په سفر کې وی په وطن وی ګناهونه نه ځانو ساتو سوشل میډیا چې غلط استعمال نه ځانو ساتو غیر ضروری تور باندې خو بالکل استعمال نکو او ستا کار په ساده موبایل کېږي نو په ساده موبایل نه او کنه ضرورتي بس دفتری خبرې وي تعلیمي خبرې نو ټیک ده بس صرف د ضرورت لپاره استعمال کا دا یو غټ چیز دی چې تنهایی کې د شپې او په یوازې حالت کې سړی ته دا نقصان رسی او بعض وخت سړی ته احساس هم نه کیږي دا یو د کی جاذبیت ته چې بس سړی ګوتې وای او دن زی پته ولګي جاو غنټو باندې ده ناست پته ورته نه لګي سوشل میډیا غلط استعمال نه ځانو ساتو ځکه چې کم نور د ذکر برکت سره تلاوت برکت سره دعا جړه برکت سره نیک ماحول برکت سره کم طاقت جمع شوی دی هغه د بدنظرۍ په ذریعہ باندې ضایع شي بلکې څومره طاقت جمع شوی دی هغه نه زیات ضایع شي نو سټیمنا نه جوړیږي استعداد نه جوړیږي طاقت نه برابرېږي جهاز چتیږي نه جهاز نو چتیږي خلک وای انجینران دا وایي چې کله جهاز چتیږي ډیر غټ طاقت خرج کوي خو چې کله اوچت شي 10,000 فوټ باندې بیا خرج نه کوي چې کله اوچتیږي ځکه د خپل مزاج خلاف دی کنه په تنون وزن دی او د اوچتیږي نو دغه وخت ډیر غټ طاقت خرج کیږي نو اوچتېدو ته نه بریدي دلته کې طاقت ځای دغه کی او چې کله د اوچتیږي نو ټایر باندې فایر وشي ټانک باندې ورته فایر وکي ورو لګي یا ټایر باندې فایر وشي بل پنکچر شي ودرېږي نو زمونږ هم دغه مثال لګوره ما ته وګوره نه نیک عمل کو بر لاړ شو یو استعداد جوړ شي بیا لاندې راشو بیا نیک عمل بیا بر لاړ شو بیا لاندې راشو پورا رفتار سره ترقی نه کیږي دا حالت یې بر لاندې ګراف دا جوړیږي کوم غرستو ګورو کنه زموږ ګراف دا دی بس دا حالانکه ګراف دا پکارو دا خدا نه جوړیږي ځکه چې هلته کې بدپریزي کیږي
چې کوم طاقتور جهازونه کنه هغه د رنوي نام رنوي باندې اوچت شي رنوي سره هایټ باندې څه طاقت ذکر رجوع الى الله طاقتور رجوع الى الله وي نو سره اوچت طاقت سره اوچتيږي الله طرف ته او د هر قسم نافلت نه نفرت پیدا شي هر قسم ناجایز نه حرام نه کرکه پیدا شي څنګه د باتروم کې کرکه کنه د هر قسم کار نه کرکه پیدا شي څنګه اخلاص سره سید الله نام اخلي هغه عمره صفائی پیدا کیږي هغه عمره الله ته جوختيږي هغه عمره الله تعالی سره محبت والا معرفت والا تعلق جوړيږي او سم کمزور تعلقي نو هغه عمر په مزه مزه ترقی کیږي خو په مزه مزه ترقی مخه خبر ده خو چې لاندې قران نشي کنه او دومره اور رسیدو خو چې لاندې قران نشي کنه او عمر رسیدو بیا زیرو شو بیا 90 80 تو رسیدو بیا زیرو شو بس هم داسې حالت دی داسې ژوند تیر شي او ترقی نشي مایوسه خبره دام نه ده خامه لګیا خوده کنه لګیا خوده خو مقصود خداو چې ترقی کړي لاندې نه راغله چې لاندې ران نشو او لاندې ولې راځو لاندې ولې راځو بدپریزه سره نظر غلط استعمال شي جبه غلط استعمال شي غوږ غلط استعمال شي لاس په غلط استعمال شي خوراک کې الا بلا بگردن مولانا بگردن زما او یګنه لا بلا بگردن مولا نه لا بلا بگردن زما مونږ غلط کار کو غلط خوراک څخه کو تبلیغ رایوند کې مشران فرمایي چې باید بازار خوراک مکوئ ولی اثرات د نمونز د پاکه اثرات وي مولانا احمد الله رحمت الله علیه بارک لیکلی دی حج سفر او د ابو جیاز باغه وخت چلیدو په هفتو هغه سفر کو دو هفته کې برسېدو لس ورځې کې برسېدو نو حضرت لیکلی دی وی چې د جیاز چې کوم غنان بای او بالمازو حضرت د ډیر ویل ترغیب ورکو هغه نه منله مونږ نه کولو حضرت روټه بند کا چڼې به خوري چڼې دا د اولیاء خبرې دی هغه ځته کوم نشو رسیدې کم از کم یو سبق خو چرته ملو شي چې د حرام نه ځانو ساتو د بالمازه نه ځانو ساتو د غلط سيزون نه ځانو ساتو غرض دا چې خوراک څخه کې احتیاط وکړو پردې حق ډېر لري خبر ده مشتبه شکمنه روټه چې دغه دام ظلمت پیدا کوي دا خوراک څخه کې ځان محفوظ ساتو محتاط ساتو هر سيزو نخرو حرام خور سړی دعوت قبول نکو حرام خور چې تاسو یقین دی چې حرام خور دی او پردې ازمه کې ور سره دی داسې کس دعوت قبول نکو دا شیزون نقصان رسي دا د خپل زبرګي اظهار نه دی بيد د بندګۍ تقاضا ده د الله د محبت تقاضا ده چې حرام نه ځانو ساتي بے ځای بدګمانیم جایز نه ده چې بسړې پرچا بدګماني کې دام حرام کې دام نه تا ته پته لشي دا سړی وقینی حرام خور دی حرام کوي پردې ځمکه ور سره دی پردې سود او رشوت کا معاملات کوي نو دا څه کس نه هدیه خستل دغه خوراک خاک نه ځان ساتل دي ځکه دا زونه سره متاثر کوي ترقی نه کیږي بیا الله تعالی زموږ تاسو حفاظت فرمایي شعر ونه بس بیا ذکر وکړو ها لیلا نرہی عاشق لیلا نرہیں لیلا نرہی عاشق لیلا نرہیں گے لیکن صدا عاشق جو ہے مولا کے رہیں گے لیکن صدا عاشق جو ہے مولا کے رہیں گے ماشاءاللہ الله دې مونږ ټول د مولا عاشقان کی الله دې مونږ ټول خپل رب ته متوجي کی زموږ ګناهونه دې الله معاف کړي دې لپاره څنګه چې ما عرض کو بار بار دا عرض کیږي چې ذکر پابندي پکار ده ذکر اهتمام پکار ده یو معمول جوړل پکار دي او زړه لګي یا نه لګي هغه پورا کول پکار دي په مزه مزه بزره لګي یکدم زړه نه لګي یو کارم یکدم نه کیږي په مزه مزه بکیږي ان شاء الله حوصله خراب نه کو نو امید او مایوس نشو د الله په ذات باندې او د الله د نامې مبارکي وسیله الله ته پیش کو یقینا ان شاء الله تعالی د الله رحمت متوجي کیږي او ان شاء الله تعالی زمونږه حال بخسته کیږي الله زموږ ټولو حال خسته کی
سلزل لا اله الا الله ویل دي لا اله سره دا تصور کولی چې غیر الله زما زړه نه وځي غیر الله تعلقات او محبتونه حسد بغض غصه وغیرہ سچي انسان په دې کې مبتلا دی الله دې حفاظت فرمایي دا خپل کوتاهو نیتو کا چې خدای د کلمې په خاطر باندې زما دا ټول کوتاه دا ټول عیبونه دا ټول ګناهونه معاف کړي او دې کوتاهو نه زما حفاظت فرمایي لا اله